قرضې ورکوونکو واپس کوونکو دغه معامله ډېره عجیبه ده. د حدیث مفهوم دی خپل حدیث کې فرمایي چې یو سړی چا له قرض ورکړي، قرض یو تنګدسته سړی دی او هغه له چا قرض ورکړو یا یې قرض سودا ورکړه یا یې د هغه سره د قرض معامله وکړه، نو تر څو پورې چې نیټه مقرر کې ښودلې شوې چې بھائی میاشت پس به تاله دا ستا قرضه درکړو، نو د میاشتې پورې حدیث کې راځي چې د دغې پیسو برابر د صدقې ثواب دته روزانه میلاویږي. د چا نه 1000 روپۍ واخیستې چې بھائی یو میاشت پس به تاله د 1000 روپۍ درکړو، نو یو میاشت مسلسل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د 1000 روپو برابر د صدقې ثواب دته میلاویږي، د 1000 روپو. خو چې کله میاشت پوره شي او دې هغه قرضه ادا نه کړي او دا قرضه ورکوونکي یې دله مهلت ورکړي چې د خیر دې څه ورځې بعدې راکړه، او دا سیوایي مهلت چې ورکړو نو بیا د 2000 روزانه د صدقې ثواب میلاوي، یو په دوه باندې بیا اجر او ثواب میلاویږي. او بیا د دې نور هم ډېر زیات فضیلت دی چې څوک قرضداري له قرض ورکړي د هغه سره اساني راولي، الله تبارک وتعالی دې اساني راولي. خو بیا د قرضې ورکوونکو واپس کوونکو دغه معامله ډېره عجیبه ده.